بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو روجهدار لا په روجه کې څنګه پاتې کېدل پکار دي، د روجې آداب او احترام، او یا د روجې آداب هغه څه دي. قرآن او حدیث کې چې موږ او تاسو وګورو په دې باندې پوهیږو چې قرآن او حدیث موږ او تاسو له ځینې آداب راکړي دي چې هغه د هر مؤمن ذمه داري ده چې هغه د روجې په حالت کې هغې باندې اهتمام وکړي، او هر مؤمن له دا پکار دی چې کله عمل قبولیت امید ساتي باید د هغه عمل د شریعت مطابق وي، او دا شرعا مطلوب هم دی چې زموږ او ستاسو عمل باید شرعا د شریعت مطابق وي. نو ځینې آداب مختصر شکل باندې ذکر کوو، او د ټول نه اول ادب دا دی چې انسان باید روجه او روجه کې چې کوم اعمال عبادت کې هغه د ریا نه خالی وي او د اخلاص نه ډک وي، او د الله رب العالمین د رضامندۍ امید او د اجر امید د الله رب العالمین نه وساتل شي، او ایمان به هم په دې باندې وي چې دا د الله رب العالمین د طرف نه په موږ باندې دا عبادت دا روجه دا فرض ده. همدغه رنګه هر هغه څه چې هغه روجه خرابوي، فاسدوي، باطلوي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. چې کوم موږ او تاسو ته اسلام دین راښودلي دي، احکامات یې راښودلي، د روجې احکامات باندې ځان خبرول پکار دي. هر هغه شیز، هر هغه کار چې هغه روجه خرابوي، هغې سره روجه ماتیږي، فاسدیږي، باید د هغې نه ځان وساتل شي. همدغه رنګه د روجې یعنې د دې عبادت عظمت، مقام، لویوالی دا باید په زړه کې حاضر کړی شي. کله چې د عبادت عظمت او مقام او لویوالی زړه کې حاضر شو، د هغه عبادت اهمیت پیدا کېږي او هغه په ښه طریقه باندې هغه سرته رسیږي. همدغه رنګې بل ادب دا چې باید انسان پشمنۍ یعنې سحور یا سحري هغه وکړي، ځکه دا یو خاص اهتمام دې باندې راغلی دی، او باید چې دا وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تسحروا فإن فی السحور برکه، تاسو پشمنۍ کوئ، په دې کې برکت دی. اگر که په یو ګوټ اوبو باندې ولې نه وي، په یو کجوره باندې ولې نه وي، باید دې باندې اهتمام وکړی شي. همدغه رنګه د ګناه کارونه چې کوم دي د هغې نه ځان وساتل شي. فضول خبرې کول، غیبت کول، فضول لهو لعب کارونه کول، د هغې نه ځان ساتل. خپل شهوت دا باید انسان کنټرول کړي. رمضان د صبر میاشت ده، او دې کې انسان باید د صبر نه کار واخلي. همدغه رنګه که څوک راځي د غصې نه، د چغو نه، د جنګونو نه ځان ساتل پکار دي. که څوک راغی او درته څه خبره وکړه، یا یې کوشش د جنګ وکړه، یا د اوچت اواز، نو هغې ته به وایي چې اني صائم، زه روژهدار یم. همدغه رنګه افطار کې چې کوم دی هغه تعجیل پکار دی، رستوالی نه دی پکار. کله چې نور پرېوته مکمل باید انسان زر تر زره خپله روژه ماته کړي، تاخیر په هغې کې نه دی پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا امت په خیر کې دی څو پورې چې دوی په افطار کې تعجیل او تیزوالی کوي، نه دا چې تاخیر پکې کوي. همدغه رنګې د 5 وخت لمونځونو اهتمام باید وشي، دا ډېر ضروري خبره ده. الله رب العالمین قرآن کې هم په دې باندې حکم کړی چې باید اهتمام 5 وخت لمونځونو باندې وشي. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. همدغه رنګې د تراویح لمونځ چې کوم دی هغه اهتمام وشي، دا ډېر زیات ضروري دي. همدغه رنګې د دعاګانو اهتمام هغه ډېر زیات ضروري دی چې باید دعاګانو اهتمام وشي، ځکه رمضان داسې میاشت ده چې دا د قبولیت میاشت ده، او خاص طور باندې روژه ماتي وخت کې چې کوم دی دعا کول پکار دي چې الله رب العالمین دا دعا قبلی ان للصائم دعوة لا ترد فی الفطر دعوة لا ترد. د روژهدار دپاره په روژه ماتي کې یو دعا چې هغه نه واپس کېږي، خامخا الله رب العالمین قبلی. نو لہذا اهتمام پکار دی. آخري ادب دا دی چې باید په دې میاشت کې نیکۍ کارونو باندې ډېر اهتمام وکړی شي. صدقې ورکول، خلکو له روژه ماتې ورکول، همدغه رنګه قرآن ویل، مدارسه د قرآن کول، دا ډېر زیات ضروري دی. قرآن او د روژې په منځ کې ارتباط چې کوم دی هغه ډېر زیات دی، د دې په منځ کې تعلق هغه ډېر زیات دی. باید قرآن وویل شي. سلف صالحینو به قرآن ډېر زیات ویلی. په دې میاشت کې باید موږ او تاسو قرآن باندې اهتمام وکړو. الله رب العالمین زموږ او تاسو روژې قبولې کړي، او په دې میاشت کې د الله رب العالمین عباداتو توفیق موږ او تاسو له راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.